الله لورګانې راکړي دي چې کله د خاوند کور ته بوځي که نه نو دا ورته ووایه بچه خاوند به دې نه تنګی خاوند به دې نه تنګی بې ځایه ځای به تې ډیمانډونه نه کوي الله دې موږ له داسې لورګانې راکړي زما خوله زما بابا بنده کړي او ما ته وی چې فاطمه بچې ګورې د علي نه به څه غواړي نه ما ستا نه څه نه غوښتل خو نن درنه یو شی غواړم علي رضی الله تعالی عنه فرمایلو وی فاطمه غواړه چې څه غواړې هغه رانه غواړه فاطمه رضی الله تعالی عنها ته دواړه لاسونه داسې کړئ تکه شا یو ته لاس کړو علي رضی الله تعالی عنه حیران شو فاطمه ولې به څه چل دی څه وشو ولې فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایي علي ما معاف کا علي ما معاف کا ما ته خپل حق بخا اسې نه چې زه د خپل بابا سره په حوض کوثر باندې ولاړه یم او ته را روانې د هغې ځای نه او زما بابا ته اشاره وکړي چې ای محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ستا دې لور ګورې زه خفه کړی وم زما حق نه دی پوره کړی علي ګورې ما معاف کا هسې نه چې ما د خپل بابا سره د حوض کوثر باندې چېرته شرمنده نه کړي لاسونه یې ورته دغه شانتي نیولي علي رضی الله تعالی په چغو چغو په ژړا شو د فاطمه رضی الله تعالی لاسونه یې ونیول د سینې سره ولګول فاطمه دا خبره خو ما کوله دا خبره خو ما کوله ته د چا لورې ته د دواړو جهانو د سردار لورې زما په کور کې تا چېرته په مړه کې د ډوډۍ نه ده خوړلې ما خو وی چې د محشر میدان شي ته به زما په سر باندې نبی علیه الصلاة والسلام ته شکایت کوي چې زما بابا داسې سړي ته دې ورکړی وم چې د هغه په کور کې ما چېرته په مړه کې د ډوډۍ نه وخوړلې ما وی چې فاطمه زه به درنه معافي غواړم چې ګورې ما معاف کا دا خبره خو ما کوله نو فاطمه ته یې ماته کوي الله بیبیانو ته هغه د الله دپاره د خاوندانو څه وکئ احترام وکئ عزت وکئ ادب وکئ فاطمه رضی الله تعالی ته بیبي د هغې سره غم دی هسې نه چې په ما باندې د خاوند څه پاتې شي حق پاتې شي او بیا علي رضی الله تعالی ته څه فرمایي علي ته چې رالې ما خو غسل وکړو که نه وی زما دغه غسل کافي و ښه ماله نور غسل مه راکوه هسې نه چې زما په بدن بل چا لاس ولګي زما په بدن باندې بل چا په خپل ژوندانه باندې اسماء رضی الله تعالی یو صحابي ده اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها هغې ته یې ویلو وی اسماء زما بدن چا لیدلی نه دی په ژوندانه باندې خو چې مړه شمه که نه ما سره غم دا دی چې دا زنانه خلکو په کټ کې اغوستې نو خلکو ته پته لګي څوک وایي غټه وه څوک وایي کمزورې وه نو اسماء ما سره دا غم دی چې زما په بدن باندې به د خلکو سترګې لګي نو اسماء رضی الله عنها ته وفرمایلو وی فاطمه ما په حبشو کې یو خبره لیدلې او ډېره مې خوښه شوې ده وی څنګه